او دا واقعا د بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل واقعا موسی علیہ السلام د زمانه څنګه چې نبی علیہ السلام په حدیث کې فرمایي وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. حضور مبارک فرمایي زما امت ته د بنی اسرائیل قصې دا ورته بیانوي چې هغه نه څه واخلي، هغه نه عبرت واخلي په تور د عبرت باندې چې دا اطمینان او دا سکون دا څومره لوی شی دی، څومره لوی نعمت دی. واقعیا کې دا سره واقعا د بنی اسرائیلو وچ موسی علیہ السلام مبارک د الله جل جلاله ملاقات تپارا روان دی کوه تور تا درازو نیاز د پاراو د خبرو د پارا الله جل جلاله په طرف باندې پلیار کې یو ډیر بدحال انسان یو ولید، ډیر بدحال انسان چې سر یا خراب تراب او شکل او صورت یا خراب تراب او کپڑے یا خراب تراب په یو بد حال کې ناشته. موسی علیہ السلام مبارک ته فرمای چرته روانه. موسی علیہ السلام اور ته جواب کې فرمای رب متعال جل جلاله داغه ملاقات لزما هغه سره ملاوګما. اور ته فرمای موسی علیہ السلام مبارکا لکه خدای پاک تمام یاد کړه تزما دا حال نه ګوري، دا په کوم حال باندې دی اختو ته مو وګورا، دی شکل ته مو وګورا، دی لباس ته مو وګورا، دی حالت ته مو وګورا. لګ الله تعالی ته خیر دې ما مور یاد کړه چې داس یو بدحاله بنده دی فلان فلا رب یې پیژني خو ته مل ګور یاد کړه ورته. موسی علیہ السلام ورته فرمایي بالکل نن په خبرو کې دستا خبره به زخامه خکوم، نن په خبرو کې دستا ذکر وا الله ته زخامه خخوم. خدا را ته وایي چې څه شی غواړي چې الله ته خو وایم کنه داسې ورته وایم چې بس هغه بنده وایي چې ما ته متوجه شه یا بنده څه وایي څه ورته وایم. وی دغه صاحب ورته وی چې خدای پاک ته خیر دی را لدا سی وایا ته کلیم استا خبره منی چې دغه بنده د یو سوال د قبلې دو وعده ور سره وکړه چې زه یو سوال درنه څو غړم هغه به قبلې، بس دا وعده را سره وکړه. موسی علیہ السلام فرمائی په دغه کس باندې تیر شوم او ما ورته وی چې نن به رب ته د ستا د طرف نه دا خبره کوم چې ستا دا بنده رب چې تا ته علم هم شتا سره د علم هغه دا داسیز غوښته دی زه به واپسې کې راځم او تا سره به میلاویږم. موسی علیہ السلام مبارک چې لاړ رب ته دا ټوله خبره وکړه چې داسې یو بنده دی رب تا ته پتم دا او هغه وایي چې ما یو سوال قبول کړه بس چې زه درنه څه غواړم هغه مال راکړه، زه ډېر په بد حال باندې. موسی علیہ السلام مبارک ته فرمایي چې دغه بنده له چې ورشي ورته ووایه الله تعالی خو ډېر کریم دی، ما او تا بې خونده یو، ما او تا مخ اړولی دی، الله ما او تا نه مخ نه اړولی دی نه رانه الله تعالی مخ اړوي. بې وفایي د زما د طرف نه ده، بې وفایي د ستاسو د طرف نه ده، الله د طرف نه بې وفایي نشته. موسی علیہ السلام مبارک لاړ شو دغه بنده ته ووایه چې الله تعالی فرمایي چې یو سوال د قبلوم چې څه غواړې راته ووایه ما ته منظوره ده ووایه ورته. موسی علیہ السلام مبارک چې کله واپس راغی او دغه صاحب ته وی چې الله تعالی فرمایي چې ستا یو سوال ز قبلوم چې څه غواړې رانه وی غواړه. هغه داسې نیغ اوچت شو، ډیر خوشاله شو چې موسی علیہ السلام مبارک خو کلیم دی، نه الله دروغي او نه موسی علیہ السلام نبی دی، ګناه نه معصوم دی، پاک دی، نه هغه دروغي. بس دا سړی په منډه منډه باندې لاړ. یو سوال چرته راته میلاو دی چې خو په آرام باندې سوچ وکړم، فکر وکړم، خلکو نه تپوس وکړم چې اوس دا یو سوال وغواړم څه شی شی نه خو ډیر دي. صاحبانو دا یاد لري کتاب لیکي بادشاہ نه وخت له بادشاہ نه شروع دی تر غدا پورې هر چا سره میلاو شوی دی. بادشاہ ته وایي بادشاهت وغواړم، ما بادشاهت چې ونه غواړي، سکون نشته، اطمینان پکې نشته. ګوره غلطي ونه کړي اغه مالدار لراغلی الله تعالی نه یو سوال دی را سره مال ډیر مال وغواړم، مالداري مال ونه غواړي، سکون پکې نشته، اطمینان نشته، خوب بدنی، تکلیفونو کې به مصائبو کې به مشکلاتو کې به خوراک والا لرازي خوراک وغواړم مو غواړه، لباس والا لرازي لباس وغواړم مو غواړه. هر په ګډ ګډ باغ کلی وطن کې چې هر قسمه سړایو که تجارت کوونکا یو، که مالدار او که صاحب د عہدې او که بادشاہ او که غداو ټول سره ستړی شو. هر چاله چې ورزي ورته وایي چې مې غواړه په دې کې سکون نشته، ګوره اطمینان نشته. دا شی چې الله تعالی نه غواړي دا خو ډیر بیکاره سیز دی، په دې باندې د خپل سوال خراب نه کړي.
یو چا مرته ونه وی چې پیسې وغواړه، چا مرته ونه وی چې دا وغواړه بادشاہت چې د ټولو امام دی لوی دی بادشاہت، نه بادشاہ فرمایي بادشاہت هم وغواړه. د مبارک فرمایي چې چاته مچ دغه سوال لویلیو چې خدای تیر یاد کړه راځم هغه سره مشوره کړم. نبی د وخت موسی علیہ السلام هغه سره مشوره کړم. ما خو ډیرو خلکو سره ملاو شم او چارته یو شیم اون خو د چې دا الله تعالی نه وغواړه. هر سړی ووي چې وی غواړه وګوره سکون او اطمینان نشته، زړه با خفي. چې موسی علیہ السلام مبارک لرالم په اخر کې چې کله ستړی شو موسی علیہ السلام ته مو فرمایل قربان دغه یو سوال مراته دستا په خاطر باندې ملاو دی، زه خو به دغه ټوله علاقه کې راتاو شم، هر سړی راته چې ګوره دا کوم سیز چې ما سره دی چې دا ونه غواړي په دې کې سکون او اطمینان نشته. موسی علیہ السلام مبارک ته راته ووایه اوس دغه یو سوال دی چې دې کې څه شی الله تعالی نه وغواړم تا ته ښه پته ده. موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې څه درته ووایم بیا خو به همغه غواړې، ځکه چې ما ته خو ټولو نه اهم شی معلوم دی، نبي ته خو د ټولو نه اهم شی معلومي. ورته فرمایي قربان چې تاسو څه ووایه رب نه به زه همغه غواړم. موسی علیہ السلام ورته فرمایي چې یو سوال دی در سره قیمتي کړه او قیمتي داسې کړه چې زه درته مشوره در کومه، رب نه اطمینان او سکون وغواړه. ورته فرمایي بس رب ته داسې ووایه چې ما له په هر ټیم کې اطمینان او سکون راکړه، بس که کور مئی او که نه مئی، که گاڑی مئی او که نه مئی. نن د ویټ والا انسان خفه دی او سیکل والا غسې نه خفه، څنګه چې هغه خفه دی که ظاهري توګه باندې وګوري په کار ده چې سیکل والا خفه وي هغه زیات خفه دی. په کرایي کور کې څوک اوسږي دومره نه خفه چا چې 3 کنال او 4 کنال خپل کور دی چې هغه سره ګینې هغه زیات خفه دی. نو نبی الله چاته چې کومه خبره کا هغه په ټولو خبرو کې بهتره خبري. بس دغه صاحب لاړ رب ته فرمایل ربا دغه یو سوال دی او ته قبلې اطمینان او سکون در نه غواړم.